قرآن کریم کی اللہ وی لقد یقینا جاءکم اے زما بندگانو راغلی دی تاسو تا رسول یودا سے عظیم پیغمبر من انفسکم چی دا دا فرشتون ندی دا دا پیریانو ندی دا دا بل مخلوق دا جنس ندی من انفسکم دا مستاسو دا جنس ندی تاسم انسانانی ہے او زما دا عظیم پیغمبر انسان دی نو دا پیغمبر دا سی پیغمبر دی عزیز علیه ما عنتم پتاسو چه کم مشقت راشی کم تکلیف در بانی راشی کم غم در بانی راشی کم پریشانی در بانی راشی کم مصیبت او کم بیماری در بانی راشی نو اغا پتاسو دومره گرانه نی سمره سخت او گرانه چه پا اغا بانی تیری دا هر امتی غم بیماری پریشانی مصیبت دا هغه پسره کې دا هغه د بار دومره نی سمره چې د الله د پیغمبر پسره د امتی په غم باندې غم جنېږي د امتی په پریشانی پریشان کیږي د امتی په بیمارو باندې هغه ته تکلیف رسي او امت چې د تباہی په طرف باندې ور رواني د هلاکت په لار باندې ور رواني نو په دې پیغمبر باندې دغه خبره ډیر زیاته ګرانه تیریږي ډیر زور ورکوي او دویم حریص علیکم داسې پیغمبر دی حریص علیکم چې هغه ستاسو د خیر د لټولو ډیر زیات حرص کوي هغه دا غواړي چې تاسو د فایده ورسي تاسو د خیر ورسي تاسو د ګټه ورسي دا خو د عام خلکو لپاره او بیا خاص کر د مؤمنانو مبارک الله وی بالمؤمنین او زما دا عظیم پیغمبر زما په مؤمنانو بندگانو باندې رؤوف مهربان دی رحیم او رحم کوونکی ایس یو انسان خپل ځان دومره رحم او مهرباني نه کوي څومره مهرباني او رحم چې د الله پیغمبر قرباني هیڅ یو پلار خپل اولاد دومره نه مهربانه څومره چې د الله پیغمبر د اولاد باندې مهربان بل آیت کې الله پاک فرمایي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم زما عظيم پیغمبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى دير زياد تعلق ساتي او دير زياد نزدير بالمؤمنين زما مؤمنان وبندگانو تا من انفسهم دا اوی دا زانونو نهم ندی آیت اللہ جل جلالہ منگو تاسو تا ام دا دی خبری سبق او ترغیب را کرنی دی چھے مؤمنہ تو تخپل زان نمر خیر نپیشنی او نی لٹی کم خیر چی زما پیغمبر ستاد برگی په دنیا کې با اس یو مسلمان د ځان د بار د خیر دومره دعاګانې نه غوښتلې څومره دعاګانې چې د الله پیغمبر د خیر د خپل امتی د بار د انسانیت په تاریخ کې با اس یو انسان د دنیا او د آخرت د شرورونه دومره پناه نه غوښتلې
څومره چې د الله پیغمبر د امت لپاره غوښتل ځکه الله وی النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم